بیرته بخیرلی هرکلی درته وایو تاسو د سونو اف ام ریډیو نتورک پروګرام اورئ د ټیم مونږ بالکل په فیسبوک باندې هم لایو تاسو ګورئ مونږ سونو پښتونخوا د فیسبوک پیج باندې او د ټیم مونږ لایو شوي یو تاسو چې چرته هم د مونږ د انټرنیټ د لار چې دا د غواس دا اوریدل شي او مونږ لیدل هم شي پروګرام کې کوم موضوع دی هغه هم الریډي تاسو ته دغه په سکرین باندې ښکاري خو بیا هم چې دا چاته نه ښکاري یا چې دا څوک چې دا وایي موضوع غواړي چې موږ ته د پته ولګي نو بالکل موضوع دا دی چې هر یو سحر یا هر نوې ورځ چې کومه ده موږ دپاره چې ده یو نوې موقع وي چې هغه موقع کې یا هغه مقصدونه چې زمونږ په د ژوند یا زمونږ خوبونه زمونږ ډریمز آیا چې دا هغه پوره کیږي هغې دپاره موږ څه چې د سټرګل کړی یا چې څه سټرګل کوو په تېر وختونو کې چې موږ کوم څیزونه چې دي هغه پاتې دي یا چې دا موږ نه دي کړي یا چې دا موږ کولو نه دي شوي نو هغې آیا چې دا مونږ بیا څه کوشش یا چې د هغې په اړه چې دا مونږ څه سوچ کړی دی څه چې دا مونږ اقدام کړی دی او که نه ځکه چې د زندګي چې کومه ده دراصل دا چې دا وړوکې موقع چې کومې دي هغوی مجموعه ده د وړوکې موقعو چې کومه ده د مجموعه ده چې هغې نه زمونږ معمولي څیزونه نه چې دا زمونږ ژوند چې د هغه ښایسته کېږي که مونږ ډېر شیزونه وګورو خو که هغې کې مونږ مسلسل سټرګل نه وي نو هغه مونږ پای ته پکې نشو رسېدلی که مونږ نیت پکې ټیک نه وي نو بیا هم چې دا مسله پکې راځي که مونږ په ځان باندې بروسه هم نه وي بیا هم چې دا مسله پکې راځي حالانکې بعضې موقع چې کومې دي هغې نتایج چې کومې دي هغه که مونږ سټرګل هم وکړو کوشش هم وکړو خو بیا هم چې دا هغه پای ته هغه شانتې نه شي لاړې چې څنګه مونږ غواړو که هغه یو پیپر ده که هغه یو ټیسټ دی که هغه یو د ژوند هغه څیز دی چې زمونږ ډریمي خوابي خو کیدای شي مونږ هغې دپاره هغه شانې سټرګل نه وي کړی څنګه چې په کار وي دغه شانتې ډېر شیزونه داسې دي چې هغه زمونږ امید او چې دا هغې وي امید زمونږ وي ځکه چې دنیا چې ده په امید قایمه ده که مونږ امید نه ساتو نو تمه نه ساتو نو بیا چې دا ډېر شیزونه چې د اورنۍ طرف ته تللی شي مونږ باید د خپلې جذبې چې دا هغې خیال ساتو او مونږ به چې دا برداشت نه کار اخلو مونږ به چې دا د نوي ژوند د نوي سهار چې دا هغې آغاز چې کوم دا هغې سوچ باندې کوو هغه سوچ باندې کوو چې کوم زمونږ یا زمونږ چاپېرچل زمونږ ګاونډ زمونږ خلکو زمونږ معاشره هغې نه یو ښه طرف ته یو مثبت طرف ته تللی شي یو ښه سوچ طرف ته تللی شي نو هله به چې دا مونږ کامیابي چې دا زمونږ په ژوند کې راځي مشکلات چونکې مونږ خبره مشکلاتو کوو نو په ژوند کې ډېر زیات مشکلات وي سهار نه تر ماښامه پورې مونږ ډېر شیزونه چې دا فیس کوو ډېر شیزونه چې دا زمونږ په ژوند کې مشکلات راځي خو آیا مونږ دا هم چېرته سوچ کړی چې د مشکلات فیس کول څنګه طریقه ده کم مشکل چې کم دی هغه به څنګه فیس کوو د هغې رد بدل یا چې د هغې اپوزیټ څه څیزونه خو به وي که نه آیا چې د هر یو شیز چې د هغه زمونږ ژوند چې د هغه موټي کې خو نه نیسي هغه د یو کونجۍ یو تالې په شانتې خو ځای نه نیسي مطلب چې د هغه د یو چابۍ نه علاوه چې دا مونږ خلاصول هم نه شو نو په کار دا دی چې مونږ ډېر شیزونه چې دی هغه وقتي طور باندې چې کم شیزونه دي هغې باندې کوشش نه وکړو بلکې مونږ د فیوچر ګول اچیومنټ چې دا هغې دپاره چې دا کوشش وکړو د روان وخت چې مستقبل چې کم دی زمونږ د هغې کوښښونه هغه کوششونه هغې چې د هغې دپاره چې د مونږ کوشش وکړو هغه خپل ګول کې چې دا کامیاب شو بعض څیزونه داسې وي چې وایي ډېر صحیح درست صحیح هغه یو جمله ده نو بعض څیزونه داسې وي چې هغې کې مونږ په لیټ یا چې دا ډېر وروستو چې دا پوه شو خو بیا هم چې دا مونږ هغې نه ډېر زیات چې دا فایده حاصله کړو نو په کار دا دی چې مونږ یو عزم وکړو مونږ چې دا نن اقدام وکړو راپاسو د خپل ژوند بدلی چې د هغه وکړو بعض څیزونه داسې وي چې هغه زمونږ سټک کړي یو مونږ یې نیولي یو مونږ په موټي کې ګیر کړي یو چې هغې له وجې چې د زمونږ ژوند چې د برباد شي بعضې خلک داسې وي چې هغوی د بل انسان دپاره ژوند تېروي چې هغه خودې خوشي یا چې د هغه ورسره مسلې وکړي نو بیا چې د هغه خپل ژوند چې د هغه طبیعت طرف ته لاړ شي بعضې داسې خلک وي چې هغوی تنهایي خوښوي او تنهایي طرف ته انسان ولې راشي دا د ټینشن د انزایټي د ډېر شیزونو چې دا ښکار شي چې له وجې چې د هغه تنهایي چې د پسند کړي چې کله تنهایي پسند کړي نو هغه به چې د منشیاتو طرف ته ځي هغه به چې د یو نور شیزونو طرف ته ځي خو بعضې خلک داسې هم وي چې هغوی د ډېر شیزونو له وجې تنهایي اپناو کړي بیا هغه مونځ اودس طرف ته مخه شي هغه تلاوت طرف ته مخه شي هغه د دین طرف ته مخه شي هغه د تبلیغ طرف ته مخه شي خو دا ډېر کمترین خلک وي خو زیات تر خلک مونږ لیدلي چې هغوی کله تنهایي ښکار شي نو هغوی چې دا
منشیاتو هغوی چې دا په غلطو څیزونو چې دا سر شي. نو پکار دا دی چې مونږ هر نوې سهار چې څنګه ما درته ووی چې دا زمونږ دپاره یو نوې موقع وي نو نوې موقع نه فائدہ اخیستل پکار دي. 09152544143. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی جان؟ اردو میں بات کریں گے. عبدالرؤف بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ عبدالرؤف. عبدالرؤف صاحب کیسے ہیں؟ فٹ ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. شکر کرتے ہیں. شکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں جس کی وجہ سے زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سارے راستے زندگی کے آسان ہیں. صحیح بالکل. کب سے پروگرام سن رہے ہیں آپ ہمارے؟ آپ کا پروگرام تو میں سنتا رہتا ہوں مگر پشتو بول نہیں سکتا. سمجھ لیتا ہوں تھوڑے بہت. بہرحال میں خاص کر لہجے کو دیکھتا ہوں کہ ان کا لہجہ میٹھا ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. صحیح بالکل عبدالرؤف صاحب. تو ہمیں یہ بتائے کہ ہمارا جو موضوع ہے کہ ہر دن ایک نیا موقع ہے کچھ حاصل کرنے کا, تو کیا تجاویز پیش کرتے ہو؟ کیا رائے ہو سکتی ہے آپ کی؟ کسی کے کام آئیں. نیت صحیح کریں. کسی کے کام آنے کی کوشش کریں. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں. اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اوروں کے کام آنا. صحیح بات ہے بالکل. اوروں کا کام آنا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ بھئی میں آنکھوں سے معذور ہوں. اچھا. اور میرے جیسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. میں مثال کے طور پہ میں نے روڈ کراس کرنا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں دیکھتے ہیں. بالکل کوئی موٹر سائیکل والے ہیں دیکھتے ہیں بھئی یہ آنکھوں سے معذور ہے, یہ خواہ سے نہیں ہے, مگر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے زبان استعمال کریں. صحیح بات. وہ بتا دیں چاچا خیال آگے موٹر سائیکل ہے. ایسے بھی ہیں جو جاتے جاتے کہتے ہیں چاچا خیال آگے چنچی ہے یا آگے ریڑا کھڑا ہوا ہے یا موٹر سائیکل ہے. جاتے جاتے کوئی دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چاچا خیال کرنا سیدھے ہاتھ پہ جاؤ. اور یہ آگے یہ نلکا ہے یا آگے گند پڑا ہوا ہے یا وہ اپنی اپنی تربیت کی بات ہے. تو کوشش کریں کہ کسی کو راستہ دکھائیں. صحیح بات ہے. تربیت کی بات ہے اور اللہ کرے کہ ہم میں یہ جو ہے نا آ جائے. اور ڈی آئی خان میں کہاں سے ہے آپ؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے تقریباً سٹی کے ساتھ یہ بستی درکانہ والی. اچھا بستی درکانہ والی. گرمی ہے کہ نہیں ادھر؟ گرمی کا خامخواہ موسم ہے ابھی ایسا شروع ہو رہی ہے. مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. اس سال میں بھی سردیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور گرمیاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. صحیح بالکل. یہ تو ہے. اگر سردی زیادہ ہو تو پھر انسان تنگ ہو جاتا ہے. جب گرمی زیادہ ہو تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ سردی بھی نہیں ہے الحمدللہ اور ہمیشہ گرمی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سردی کے غذائیں بھی کھا رہے ہیں اور گرمی کی غذائیں بھی کھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بس اپنا خیال رکھے. جس طرح میں نے بولا کہ زندگی دراصل چھوٹے چھوٹے مواقع کا مجموعہ ہے. تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا رابطے میں رہیں. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو یاد کریں گے. اور تھینک یو سو مچ فار کالنگ آپ آنے کی. مہربانی جزاک اللہ. سب سننے والوں کو اور آپس میں محبت سے رہنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی مہربانی آپ کے آنے کا. ډیره مننه. خوشحال اوسې. د خان زمونږ دغه رور راغلو چې هغه وایي هغه چې کم اردو کې خبره وکړه زه به لږ په هغې خبره وکړم. هغه وایي چې یاره زما سترګو نظر نشته خو په کار دا دی چې لکه اوس یو کس دی هغه روډ پار کوي هغه چې کم نظر نه لګي بل خو لګي چې موټر سایکل دی موټر دی په کار دی چې هغه سلو شي یا چې دلته څوک ولاړ وي هغه په روډ پار کړي. دا ډېر ښکلې پوایانټ دی. په کار دا دی د وړوکي څیزونه چې کوم دي دا زمونږ د ژوند هر اړی ګړی چې دغه سیده کولی شي. دې کې راحت دی په دې کې چې دا مینه ده په دې کې خلوص دی. په کار دا دی چې دا مونږ یو بل له ورکو. 09152544143. السلام علیکم. اے علی شان ککخیلا یومر کې ډېر ساته دعا درته کومه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلې. څوک او کم ځای نه بلې نه بس داسې وګڼه چې د بڼو نه اوس ورته خپله نما مواله که نه ځکه چې ستا خو تحالوس هم اوږد دی. یاره علیشان بھائی زما آواز چې کم دی په زانګو کې ماشومان یې پېژني چې مخلص راغی د بڼو نه. دا څه وایې
یقینا आवाज مې د واورېدلو ډېر مدافعت مې आवाज واورېدلو د علي شان موجیا په خو ته بیړنی کار ورته وکړ د علي شان سره یو څو خبرې وکړه. صحیح. مخلص چې څنګه مخلص ته زړه نه داسې مخلص دی والله چې د زړه نه مخلص یم داسې بېهي د هر څه نه مخلص یم. دا څه وایي نوې شعرونه میرونه دې لیکلي که نه حاجي څه نوې شعرونه شاعري غزل دې لیکلې ځکه چې تا خو یقینا چې دا اختر دا روسي خو مې یو ځګنی کران خان ته ورلېږلې وي او هغه سره ما مخکې رابطه کړې وه دا مخکې تقریبا هغه وایي چې یا ریکارډینګ مې کړی نه کړی ریکارډینګ کوم بیا به خبر کوم هغه ته مې ځګنی یو نظم و چې کلام راواخلی د ټوپک کې د عباس د نور پرېږده و جانګونه وپوښتانو او یو بله ډېره ساده غوندې ګانا وه چې ده ته ولا ډېر خوند ورکړه کم دون چې ما ورته جوړ کړی و که نه یقینا چې دوی وایي چې دا خو بلکل نوی رنګ دی او دا خو به ډېره مزه وکړي مو چې بس کرن خان به یې خپل کوشش سره وکړه او په دې رنګ باندې راشه دوی چې بس کله ریکارډینګ وکړو بیا به د مخلصه کال درته کوم چې واوره صحیح ولې کال یې کړی نه دی نور علي شان به یې تابې زړه دړګۍ دی ښه دی شکر الحمدلله بالکل خیمه او بس تاسو دعاګانې دي چې تاسو ژوندي وئ کال کوئ میسج کوئ هغه د کران خان هغه یو ګانا نه ده هغه به لږه درته شعر کوم که ستا اجازت وي وروره بس لږه راسره شعر کوئ لږه به یې شعر کوم ډېره به یې ځکه نه شعر کوم او که نه خلک راځي چې بیا خفه نه شي دا رنګ دي خواږ څه ورته وروره وي چې سوچ په وطن کې امن جوړ نه وي و دومره ګرانې زه وطن له درځم سوچ په وطن کې امن جوړ نه وي و دومره ګرانې زه وطن له درځم تر کومه چې لمن صدر خور نه وي و دومره ګرانې زه وطن له درځم نه درځم نه درځم دومره ګرانې زه وطن نه درځم خوښ یم زه مخلص په دې پردي وطن خوښ یم زه مخلص په دې پردي وطن آرنګ پودرو کې ټنګ ته کور نه وي و دومره ګرانې زه وطن له نه درځم تر څو چې په وطن کې امن جوړ نه وي و دومره ګرانې زه وطن له نه درځم هر کومه چې لمن صدر خور نه وي و دومره ګرانې زه وطن له نه درځم نه درځم نه درځم دومره ګرانې زه وطن نه درځم. ډېره زیاته مننه خوشحال اوسې دوه سلامونه به ولیکم وروره. جی جی زمونږ مشر چې کوم دی په خیبر کې اوسېږي امین خان افریدي دی او انور خان کاکا دی او د بډادیري مشر چې کوم دی خوشدل خان دی او نثار باز پروګرام اوري په دې وخت باندې استاد ته ډېر سلامونه او پروډیوسر صاحب ته ټولو مینهوالو ته سلامونه. پاکستان زنده‌باد علي شان مخلص پاینده خوشحال اوسې ډېره زیاته مننه الله په امان مخلص موږ سره بلونه او ډېر ښکلی ترانه مو وکړو په هغې کې د امن خبرې هم وکړې. پاکستان سوپر لیگ چونکې پی ایس ایل 11 ایډیشن روان دی په دې کې راوند میچونو چې دا او اختتام پذیر چې کوم شو او دغه شانتې څلور ټیمونه چې دي هغوی مخې ته راغلو او هغه څلور ټیمونو کې مونږ خبره وکړو پلی آف مرحلې ته څوک راغلي دي او هغوی پوینټس څه دي. پېښور زلمي 17 پوینټس دي چې هغه په فرست پوزیشن باندې دی. اسلام آباد یونایټډ چې کوم دی هغه 13 پوینټس دي چې هغه په سیکنډ پوزیشن باندې دی اور ملتان سلطان 12 پوینټس دي چې هغه په تھرډ پوزیشن باندې دی اور حیدرآباد کینګز مین چې کوم دی هغوی لاهور کلندر ته چې کوم شکست هغوی نه چې دا پرون چې کوم لاهور کلندر ته د چونکې پرون چې د حیدرآباد کینګز چې کوم شکست ورکړو کم ټیم ته نو لوجه چې دا هغوی
د لاهور کلندر نه پوینټ زیات شو نو هغه 10 پوینټ واغستو نو هغه په څلورم نمبر رالو نو دا چې کوم مرحله ده څلور ټیمونو چې کوم فیصله وشوه نو هغه د پلی اف مرحله ته چې دا پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ او د نه علاوه ملتان سلطان او بل چې کوم دی هغه حیدرآباد کینګز مین چې کوم دی هغه بچدا دغه څلوره مرحله چې کومه ده په دغه کې پلی اف 4 چې کوم دی هغه ټیمونه مخې ته راغلي دي خو ایونت پلی اف 4 سلسله چې کومه ده منګل یعنی سبا نه بچدا شروع کیږي چې هغه به کراچۍ کې پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ کوالیفای میچونه چې دا کوي او دغه شنته 29 اپریل کې بچدا الیمینیټر چې کوم دی حیدرآباد او چې دا ملتان سلطان بچدا کوي او دغه لاهور کې به مقابله وي او د به مقابل وي او د نه علاوه چې کوم دی مونږ خبره وکړو بقایا ټیمونه چې دي هغه تاسو ګورئ خو مې چې کومه ده دغه فائنل میچ چې کوم دی هغه په 3 مای باندې وي 3 مای باندې بچدا پی اس ال فائنل میچ وي آیا چې دا به څوک ګټي د لپاره به تاسو ټول مونږه انتظار کوو دا د کال ډرپ شوی دی 091554143 زمونږ موضوع چې کوم دی الریډي تاسو ته پته ده نو کلونه هم روان دي میسجونه هم روان دي غواړم چې کال والا وعلیکم السلام په خیر را علي الحمدلله ملا خیر خبرکم لاور اوه الحمدلله په خیر را علي هر کله څنګه زمانه ته څنګه تاسو د مزاج کده شکر الحمدلله ته څنګه الحمدلله لاهور نه بالکل لاهور کې بس څنګه ویدا لاهور کې اوس ګرمي شي وی کنه بالکل ډیره ګرمي ده کلهګه بس ټول له خلګه د لختره بار ګرمي زیاته دا سوای او د ولې تاسو سره جوړ توړ کړی کا څنګه جوړ توړ دی وسره کړی د چې روستو ګرمي کیږي سره یا دا ګوره لکه چې یخنه راځي یخنه راځي جنوري دسمبر او جنوري دې بیا جون جولای او اگست بیا صحیح نو الحمدلله پروګرام خو به وسته چې د پاغه باندې اوري کنه د اپ باندې زوندې پانه په اپ مارم په زوندې پانه لایو ګورم ها نو زه خدا ول غواړم ګورم جی لکه انسان تر ساره یو نشي تر ماښام مخصن پر کوم کارونه وکي جی بیا سبا را پاسه هغه دې نوې ورځې شروعات کوي او دا سوچ نه کوي چې پرون ما دا کار دی او دا خراب سودا دا وزن دی کدا سوچ فکر کو بیا به موږ زندګی را مزه خراب کیږي بالکل دغه شک نشته دا خبره هو صحیح ده چیر سو ویر مطلب یاره ورځ جلا پلان وکمګه بالکل دا خبره خوشتاره په کارداري چې مونږه تیر وختونه سبق والو بالکل خوشاله سه الحمدلله جی دا خبره ده چې پرون وخت سم کار نه کړی هغه دا سوچ وکړ دا مزمن بهتر کار کوم بالکل ان شاء الله کار کوي بالکل الله پامان ډیر زیاته من الحمدلله موږ سره لاهور نه چې دا په کال و چونکې د کوټي اوسیدونکو دي او کمنټس هم ریډ کوم بیا به د فیسبوک لیدونکو نه چې دا اجازه واخلو او لږ وخت لپاره فیسبوک باندې موږ هم راځو الحمدلله ملهل سلامونه کوي وعلیکم السلام اگر تم اندر سے مطمئن ہو تو دنیا کا شور تمہیں بلا نہیں سکتا بالکل صحیح خبره ده سلامونه کړي دي ویلکم ټو دی شو ډیره زیاته مننه غنشور اوریدونکو چې دا سلامونه کوي ثانک یو ډیره زیاته مننه فیسبوک لیدونکو نه بچا مونږه اجازه واخلو او بقایا چې کوم دی پروګرام به مونږه په ریډیو باندې روان وي